چې انسان چې دا پیغمبر نشي کېدلی دا د دې قوم د طرف نه یوه شوبه وه چې پیغمبر او انسان دا دواړه جمع کېدلی نشي. لکه موجوده دور کې هم د اهل بدعت د طرف نه دغه شان ګمان او شوبه کیږي. هغوی وایي چې د رسول او د بشر په مابین کې منافات دي. نو وسنی وایي چې رسول او بشر چې دي دا یو نشي کېدلی چې رسول وي دا به بشر نه وي. صرف د دوی او د هغوی په مابین کې فرق دا دی چې مشرکینو خو چونکې نبی لیدلی و نو د نبوت چې نبی پیغمبری لیدلی و نو بیا د بشریت نه انکار نشو کولی ځکه لیده به صرف د رسالت نه به انکار کو. او وسنو چونکې نبی لیدلی نه دی نو ځکه دی د بشریت نه انکار کوي. رب العالمین د دغې شوبې جواب کوي، فرمائی او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم. آیا تعجب کوي تاسو ان د دې خبرې نه جاءکم چې راغې تاسو ته ذکر من ربکم نصیحت د طرفه د رب ستاسو نه علی رجل منکم په واسطه د یو سړي ستاسو نه. دا خو د تعجب خبره نه ده چې الله نبوت دا بشر لورکو او انسان لی ورکو. دا خو د تعجب خبره نه ده. څنګه؟ یو خو علما وایي یو جواب دا دی چې دا د الله خوښه ده چې څوک پیغمبر کوي دا د الله اختیار دی او دې کې د بنده څه کسب نشته دی. دویم علما وایي دی به دا اعتراض کو لو شاء ربنا لانزل ملائکتا. دی به وی چې د انسان په ځای د پیغمبر فرشته راغلی وی نو ډېره ښه به وه. نو د هغې نه علما جواب دا کوي چې الله تبارک و تعالی د بشر انتخاب ځکه کوي چې الله تبارک و تعالی چې پیغمبر رالیږي نو د دې دپاره یې رالیږي چې دا قوم تینا پیدا والی او قوم په نیغه لار شي. نو قوم به د هغې کس نه فایده الی چې هغه د قوم د جنس نه وي چې هغه د دوی په شان انسان نو دوی به تینا فایده والی. ځکه که چېرې دا بشر دا پیغمبر فرشته وي نو بیا به دې خلقو دا اعتراض کو چې دی خو خوب نه کوي دی خو خوراک نه کوي موږ څنګه د په لار باندې روان شو او د ده په طریقه باندې عمل وکړو. هغه فرشته ده خوب نه کوي خوراک نه کوي نو مونږ خو د هغه په شان کېدلی نشو او د هغه په لار نشو تللی. نو رب العالمین په دې وجه باندې نبوت چې دی دا بشر له ورکوي چې سبا دوی دا اعتراض نه کوي چې بشري هغه به هم خوب کوي هغه به هم ودونه کوي د هغه به هم د دوی په شان خوراک څښاک کوي نو دوی ته به د هغه پیروي کول اساني او دا اعتراض به نه کوي چې موږ څنګه د ده پیروي وکړو. لکه انبیاو ودونه هم کړي انبیاو به خوراک هم کو انبیاو به خوب هم کو. څنګه ضروریات چې د عامو خلقو دقه شان به د انبیاء کرامو هم. نو دا د تعجب خبره نه ده چې الله خپل پیغام په واسطه د یو رجل خلقو ته راولیږي او چې هغه د دوی د جنس نه. بیا علما وایي چې کلم رب العالمین نبی مقرر کړی څومره پیغمبران چې دا ټول بشرو او په بشر کې بیا مذکرو زنانو کې پیغمبر نه دی راغلی. نو اول انسانانو بیا مذکرو او بیا ښه د نسب خاوندانو. د هر پیغمبر نسب معلوم دی بې نسبه سړی به نه و ام به نارینه و ام به بشرو ام به د نسب او قبیله او خاندان به معلومو. نو رب العالمین دا انبیاء کرام په دغې طریقه باندې پیغمبران را لیږلي دي. لینذرکم
د پاره د دې چې ویروي تاسو لره. دا پیغمبرانو مقصد دا دی لینذرکم د پاره د دې چې ویروي تاسو لره. تاسو ته به د قبر د آخرت احوال ذکر کی چې ویروي تاسو نو ولتتقو. دا د پاره د دې چې تاسو کې به پرهیزګاري راشي او تاسو به ځان بچ کوئ د شرک نه. نو د پیغمبر یرول چې دی دا انذار د پیغمبر دا سبب د تقوا دی چې پیغمبر به قوم یری د پاره د دې چې په قوم کې تقوا راشي چې ځان د شرک نه بچ کی او ځان د ګناهونو نه بچ کی. نو چې د ګناه نه ځان بچ کی او د شرک نه نو ولعلکم ترحمون د پاره د دې چې په تاسو باندې رحم وکړلی شي. پیغمبر به قوم ویری قوم به ځان د ګناهونو نه بچ کی نو الله به پې رحم وکي. د رحم د پاره سبب چې دی هغه تقوا ده. خو علما وایي دا لازمي خبره نه ده چې بنده اعمال کوي نو الله به پې رحم کوي. نه، علما وایي دا رحم د الله د طرف نه یو فضل او احسان دی. نو دا به نه وایي چې زه عمل کوم ځکه ماته مقام میلو شو، زه عمل کوم ځکه الله په ما رحم کړی دا ښکلی وخت را باندې تیریږي. نه، دا رحم د الله د طرف نه یو فضل دی، یو احسان دی چې الله تبارک وتعالی په مونږ او تاسو باندې کړی دی. نو ولعلکم ترحمون د پاره د دې چې تاسو باندې په تاسو باندې رحم وکړلی شي. فکذبوه نو دی تکذیب کو د نوح علیه الصلاة والسلام هغه ته نسبت د دروغ وکړو او داسې جلیل القدر پیغمبر ته چې دی په ټولو انبیاو کې اطول الانبیاء عمرا په عمر کې د نوح علیه الصلاة والسلام نه زیات عمر د یو پیغمبر هم نو. او علما وایي نوح علیه الصلاة والسلام ته دا اعزازم حاصل لی چې په مخ د ځمکه اول د شرک د غیر الله مقابله چې کړې ده نو دا نوح علیه الصلاة والسلام کړې. د ده نه مخکې شرک نو، د آدم علیه الصلاة والسلام په وخت کې مشرکان نو. نوح علیه الصلاة والسلام رب العالمین چې رالیږلی دی د شرک د مقابلې دپاره رالیږلی او اول د شرک مقابله او د توحید اعلان هغه نوح علیه الصلاة والسلام کړي. فکذبوه نو دی نسبت د دروغ وکړو نوح علیه الصلاة والسلام ته. نو صیغه د ماضی راوړله دوام او استمرار طرف ته پکې اشاره ده، یعنی دی په دې خپل نسبت باندې چې پیغمبر ته به د دروغو نسبت کو په دې قایم و په دې دایم و دای کارو همیشه به داسې کول. نو فکذبوه نو دی نسبت د دروغ وکړو نوح علیه الصلاة والسلام ته. نو فانجیناه مونږ نجات ورکو نوح علیه الصلاة والسلام ته والذین معه او هغې خلقو لره چې د ده سره و فی الفلک په کشتۍ کې واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا غرق کړل مونږه هغه کسان چې نسبت د دروغو یې کړی آیاتونو زمونږ ته انهم کانوا قوما عمین بېشکه وو دا قوم ړانده. نو مونږ نوح علیه الصلاة والسلام او د هغه ملګرو له نجات ورک چې کم د ده سره په کشتۍ کې دا څو کسانو به هر صورت د دې په تعداد کې علماو د طرف نه مختلف اقوال راغلی دي، خو به هر صورت غوره قول په ټولو کې د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه نه نقل شوی دی چې دا کسان چې وو دا 80 کسانو چې کومو له رب العالمین نجات ورکړی او نوح علیه الصلاة والسلام کله چې طوفان نوح راغی نو دغې 80 کسانو ته نجات میلو شو. د دې نه علاقه نور ټول خلق چې هغه نیست و نابود شول. علما وایي دوی چې په کم کلي کې دیره شو دا 80 کسان دینم معلومیږي چې دا 80 ځکه وی هغې کلي ته به یې سمانون وي
اغا کلی مسما شو په سمانون سره سمانون اتیاو ته وی او په دې کم دا اتیا خلق دیره شوی وو اق خلق پکې آباد شو. نو علما وایي چې دا اوس چې څومره خلق آباد دی په مخ د ځمکه دا د نوح علیه السلام اغا الواد دی کم چې د ده سره دا د هغې نسل دی. انهم کانوا قوما عمین بیشک او دا قوم ړانده. علما وایي د دینه د زړه لونوالی مراد دی. په سترګو خو به دوی لیدل کول خلق به یې لیدو لیده کاته به یې کول خو زړه یې ړونو د حقیقت سترګې چې وي هغه ړندې وي. فرمایي او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم آیا تعجب کوئ تاسو د دې خبرې نه چې راغې تاسو ته ذکر من ربکم نصیحت د طرفه د رب ستاسو نه علی رجل منکم په واسطه د یو سړي ستاسو نه لینذرکم د پاره د دې چې ویروي تاسو لره ولتتقوا د پاره د دې چې تاسو بچ شئ د شرک نه ولعلکم ترحمون او د پاره د دې چې په تاسو باندې رحم وکړلی شي. فکذبوه نو دی نسبت د دروغو کو نوح علیه السلام ته فانجیناه نو موږ نجات ورکو هغه ته والذین او هغه کسان معه چې د ده سره وو فی الفلک په کشتۍ کې واغرقنا الذین غرق کړل موږ هغه کسان کذبوا بآیاتنا چې تکذیب کولو د آیاتونو زمونږه انهم بېشکه دوی کانو قوما عمین قوم ړانده.